الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال البرهان وهو قياس مؤلف دا قياس دليل حجت دا یو شنونه د موصل تصدیقی په دې دلیل کې او په قیاس کې بیا اقسام دي بعضی قوی دي د بعضونه بعضی اقسام د دلیل قوی دي بعضی ضعیف دي قوی چې هغه به یقین بالمدعا فیده کوي او هغه ضعیف چې دي هغه فیده کوي یا ظن بالمدعا یا شک بالمدعا نو کوم چې فیده کوي یقین بالمدعا نو هغې ته برهان وایي برهان په دلایلو کې قوي او مستند دلیل دی او برهان څه ته وایي دا هغه حجت ته وایي او هغه دلیل ته وایي چې مرکب د مقدماتو یقینیونه لپاره د انتاج یقیني مقدمات د دلیل صغرا کبرا هم قوي وي یقیني مطابق د واقعه سره او کومه نتیجه چې په مرتبه یې هغه یقیني یقین بالمدعا فعل کوي او یو برهان څه ته وایي قياس مؤلف من مقدمات يقينية لإنتاج يقيني دا قياس ته وایي چې مرکب د مقدمات یقیني لپاره د انتاج یقیني او دویم قسم بیا نور چې څومره دلایل دي د دین برهان نه علاوه دا غي مقدمات ظنی وي یا شکی وي هغه بیا یقین بالمدعا نه فعل کوي ظن بالمدعا یا شک بالمدعا هغه ضعیف دلایل دي مستر روان اقول من الاصطلاحات المنطقيه المذكوره بعض الاصطلاحات منطقيه ومذكورونه البرهان برهان ده برهان ستوي وهو القياس المركب من اليقينيات دا قياس ته چې مرکب د مقدمات یقیني له انتاج اليقين لپاره د نتیجې یقیني مقدمات د دلیل قوي دي یقین بالمدعا فعل کوي دا پکې د یقین تعریف کوي چې توای چې قياس برهان قول له مؤلف ته له مقدمات یقیني لپاره د انتاج یقیني مقدمات یقینیه کې یقین لفظ راغلی مقدمات یقیني دي او نتیجه یقیني ده یقین څه ته وایي دا د یقین تعریف کوي په اقسامو د تصدیق کې تصدیق او څلور اقسام دي ظن تقلید جهل مرکب او یقین او یقین پکې څه شی دی وهو الاعتقاد الجازم دا هغه اعتقاد دی چې جازمي په تشکیک د مشکک سره نه ځایل کی تقلیدی تیویس اعتقاد جازمه الخالی عن تجویز النقیض چې خالی د تجویز د نقیض نه احتمال د نقیض پکې نه اعتقاد جازمه ثابته وي ونه ثابت سمانه احتمال د نقیض نه لري دا احتمال د نقیض بیا عام دی چې په نفس الامر کې که په نزد مخاطبي احتمال د نقیض پکې نه په دې سره احتراز وکړو د ځوان طرف راجحه دی اعتقاد جازمه نه خو ثابته نه دی احتمال د نقیض پکې شته اگر که احتمال مرجوح لري او چې المطابق لما فی نفس الامر وي چې مطابق د نفس الامر سره جهل مرکب دی وي کای چې احتمال د نقیض په نزد مخاطب نه احتمال د نقیض په نفس الامر کې وي نو مطابق نه دی واقع سره یو سړی چې السماء تحتنا وي
دا نسبت مطابق نه نفس الامر سره، خو دې په تصدیق جازمه لري، خو بیا مطابق نه واقع سره. والیقینیات اقسام، او یقینیات اقسام دي، یعنی کوم هغه مقدمات چې یقیني او نتیجه یقیني پیدا کوي، نو دا یقینیات یو څو قسمه دي. منها اولیات، بعض د دین اولیات دي، قضایه اولیه ورته وایي. اولیات چې دی په بدیهي کې یو قسم دی، کوم ته وایي اولیات؟ وهي التي دا اولیات هغه دي يحكم العقل فيها، چې عقل حکم کوي، عقل په دې کې په مجرد تصور د طرفین سره. دا په مرکبات کې راځي، دا اولیات یو مرکبي، په مرکب کې خو حکم یې نشته چې مجرد تصور د طرفین وکړي، نو عقل جزم بالحکم کوي. دا جزم بالحکم صرف محتاج ہے مجرد تصور د طرفین ته، دلیل ته نه محتاج. که قولنا لکه دا قول زمون شو الکل اعظم من الجزء، یو سړی وایي چې کل اعظم دی د جز نه. د کل خپل مفهوم شته، معنا شته. کل څه ته وایي؟ ما یترکب من الاجزاء. او جز څه ته وایي؟ یعنی کل هغه مجموع الاجزاء ده. او جز څه ته وایي؟ ما یترکب منه ومن غیره الکل، چې د ده او د غیر نه کل جوړي. دې ځای کې دا قضیه ده الکل اعظم من الجزء، دې کې حکم دی. دا الکل مبتدا ده، موضوع ده، او اعظم من الجزء دا محمول له حکم. په دې کې سره ثبوت اعظمیت کل ته د جز نه، دا خبره ثابته کړه چې کل اعظمي د جز نه، دا حکم دی. او عقل په دې دا اولیات دي، عقل جزم بالحکم کوي. په دې حکم باندې عقل جزم کوي، حکم سره چې کل غټي او جز وکړي، کل اعظم دی د جز نه. په دې حکم باندې عقل جزم کوي، خو بمجرد تصور الطرفین. دا جزم بالحکم محتاج دی مجرد تصور د طرفین ته، دلیل ته نه دی محتاج. یو سړی چې وایي چې کل اعظم دی د جز نه، د دې نه څوک په لیمه سره تپوس نشي کولی سوال چې لیمه دا کل ولې غټ دی د جز نه، ځکه په لیمه سره طلب د دلیل غواړي، دا حکم دلیل ته نه دی محتاج. دا مجرد تصور د طرفینو ته محتاج دی، چې مخاطب ته څوک چې دا فیصله کوي، متکلمی یا مخاطب ته دا حکم بیانوي چې کل اعظم دی د جز نه. دا اذعان په دې مدعا باندې چې کل اعظم دی د جز نه، دا دلیل ته نه محتاج. عقل جزم فیصله، جزمی فیصله په دې حکم کوي، خو دا جزمی فیصله په دې حکم او قطعی فیصله په دې حکم محتاج دلیل ته نه ده، مجرد تصور د طرفین ته. یو سړی ته تصور د کل معلومي، تصور د جز ورته معلومي، د اعظم معنا ورته معلومه چې اعظم دی ته، او د کل معنا او تصور سره مجموعه ترکب منه ومن غیر، او کل څه ته وایي؟ مجموع الاجزاء. دا تصور دی، کل څه شی دی؟ مجموع الاجزاء، چې اجزاء ټول جمع شي دغې ته کل وایي. لکه کټ شو، پی او بازوګانه بون دې څیزونه چې جمع شي، دا کټ مجموع الاجزاء. او د جز څه تصور دی؟ جز څه ته وایي؟ ما یترکب منه ومن غیره الکل، چې د ده او د غیر نه کل جوړي. که په کټ کې جز څه شی ریښتې دي، د ریښو د بازوګانو او د بون نه کټ جوړېږي. د دې ژوند د کل تصور چې څوک وکړي، دا حکم جزم په دې حکم باندې محتاج دغه تصور د جز د کل ته دی، د دې نه علاوه دلیل ته نه دی.
لا جزم بالحکم محتاج دی مجرد تصور طرفین تنسوک چې مجرد دې طرفین تصور کې نه جزم بالحکم وکړي بیا دې توقف په دې حکم کې نه کوي او څوک چې په دې حکم کې توقف کوي توای چې کل اعظم دی د جز نه هغه وایي چې کېدای شي چې جز دې د کل نه غټي دا توقف به ذکر کوي چې زه به تصور د کل د جز نه کړی دې ته اولیات وایي اولیات هغه حکم دی دا په تصدیقاتو کې راځي اولیات دا بدیهي دی په بدیهي کې اولی بدیهي عقل جزم بالحکم کوي په مجرد تصور د طرفین دا دلیل ته محتاج نه دی دا قسم د تصدیق اولیات په تصدیقاتو کې دلیل ته نه دی محتاجه مجرد تصور طرفین ته محتاج دی دا هغه حکم دی تعریف داسې وکړه اولیات چې حق يحكم العقل فيها بمجرد تصور الطرفين ومنها بعض اليقينيات لا طول يقينيات المشاهدات مشاهدات دا مشاهده په منزله د برهان ده ښه یو شی دی په سترګو ولیدو معلوم شو لکه الشمس مشرق والنار محرق دا فیصله من کو حکم کو کن حکم پکشته دی چې شمس مشرق دی په شمس باندې حکم د اشراق کو چې شمس رڼا دی پلوشي کوي او په نار باندې حکم د محرق کو دا حکم بدیهی دی اولی وتوي اولیات دا یقینیات اول قسم دی یقینیاتو اولیات او دویم قسم مشاهدات مشاهداتم په یقیني کې راځي او مشاهدات څه ته وایي وهي التي لا يحكم العقل فيها بمجرد تصور الطرفين لا مشاهدات هذا حكم وهي التي لا مشاهدات هذا لا يحكم العقل فيها چې فیصله نه کوي عقل په دې کې مجرد تصور طرف چې مجرد تصور د دوړو طرفونو د حکم کې عقل جزم بالحکم نه کوي بلکې په دې جزم بالحکم کې محتاج مشاهده ته بل يحتاج الى المشاهده مجرد تصور طرفین کار نه کوي وجزم بالحکم کې محتاج مشاهده بالحس چې مشاهده کې په حواس کله حکم لك فیصله کول شو چې بان الشمس مشرق والنار محرق شمس مشرق دی نار محرق دی نو دې څوک دلیل نشي غوښتی چې ته وایې چې شمس مشرق دی رڼا کوي او نار محرق دی سیزل کوي شی دلته کې حکم سره په شمس باندې حکم د اشراق کړ دی او په نار باندې حکم د احراق کړ دی دا حکم د قضیه ده او عقل چې جذب بالحکم کوي نو دا تصور د طرفین ته نه دی محتاج په مجرد تصور طرفین سره نشي کولی جذب بالحکم په جذب بالحکم کې محتاج دی مشاهده ته خو دلیل ته نه دی مشاهده طریقه تا ته سکوت چې شمس مشرق ته وته شمس مشرق دی او نار محرق دی هغه لمس نشي ویلی چې دلیل ووایي بس مشاهده دی یو کې په سترګو لیدل کېږي په شمس کې اشراق دا په حواسو معلومیږي په سترګو په باصره او په نار کې احراق ټکي ورته ورځي سیزي کنه ویل کوي پسترګم لیدل کی بل احراق ګرمي پنار کې بس مشاهده وکا او تو ورته چې شي سيزي یا د دې بل مثال کوي د مشاهداتو وان لنا جوعا وعطشا ومن لنا جوعا لغلا
په ځان باندې دا فیصله کوي چې زه وږی یم، وعطشن په ځان فیصله کوي چې زه تږی یم، وخوفا او په ځان باندې فیصله د یری کوي. دا حکم د جو د عطش د خوف، دا حکم کې عقل چې جزم بالحکم کوي په مجرد تصور طرفین سره نشي کولی، دا هم په مشاهدې سره کېږي. دې ته وایي وجدانیات. دا په قوت وجداني سره کېږي. دا حکم چې سره پیژني په قوت وجداني سره پیژني. وجدان څه ته وایي؟ د وجدان تعریف شارح صدرا کړ دی قوت باطنیه فی النفس یدرک بها الامور المبطنه. دا یو قوت باطنی دی، پټ غونې قوت دی په زړه کې، په نفس کې، په نفس د انسان یو پټ قوت دی خدای پاک پیدا کړ دی، خو په نفس د حیوان کې ګورې ښه انسان پورې یوازې نه ده، په نفس د حیوان کې یو پټ قوت الله پیدا کړ دی چې په سبب د دې قوت سره د په ځان کې ادراک ته امور مبطنه وکړي. هغه امور مبطنه څه دي؟ لوږه ده. دا لوږه په دغه قوت باطني معلومه جوع شبع موړوالي ته وایي، دا په دغه قوت باطني معلومه. خوف یره په دغه قوت باطني معلومه. دارنګه غم او خوشحالي، سړی وایي زه غمجن یم زه خوشحاله یم، دا په دغه قوت باطني معلومه. نو دا فیصلې چې څوک کوي چې زه وږی یم او زه تږی یم یا زه موړ یم یا غمجن یم یا خوشحاله یم، نو دا وجدانیات دي. عقل دې کې جزم بالحکم بمجرد تصور طرفین نشي کولی، بلکې محتاج دی قوت وجداني ته. دا په وجدان پېژندل کېږي، په باطني قوت ته. ومنها المجربات، دا ټول اقسام د برهان لته ښیي. چې د مقدماتو یقیني جوړي د پاره د انتاج یقیني. نو بعضې د اقسامو د برهان نه مجربات دي. وهي التي دا مجربات هغه دي يحتاج العقل في الجزم، چې محتاجه کېږي عقل په جزم بالحکم کې تکرار د مشاهدې مرتن بعد اخرى. دې کې عقل جزم بالحکم کوي، خو په دې جزم بالحکم کې بیا محتاج دی تکرار د مشاهدې ته مرتن بعد اخرى، چې مشاهده وکړي سات په سات او تجربه وکړي سات په سات. کالحکم بأن شرب السقمونیا مسل للصفراء. لکه یو سړی دا فیصله وکړي حکم وکړي چې څښل د سقمونیا مسل للصفراء دي، داسې ووایي قضیه جوړه کړي السقمونیا مسل للصفراء. په دې قضیه کې دا سقمونیا موضوع ده او محکوم علیه دی، او مسل للصفراء محمول له حکم پکې سره چې په سقمونیا باندې د حکم د سال صفراء. نو عقل په جزم د دې حکم کې چې په دې حکم باندې جزم کوي او یقین پې لري چې سقمونیا مسل للصفراء ده. دا حکم به حاصلېږي. عقل په جزم بالحکم کې محتاج دی تکرار د مشاهدې ته مرتن بعد اخرى. ده تکرار د مشاهدې تجربه ده. سقمونیا یو جار دی، بوټی دی، په ځمکو کې کېږي، داسې په بعضې ملکونو کې د هغې جړې څوک راوباسي یا هغه پاڼې وړوی کړي وچی کړي بیا ترې ګولۍ جوړې کړي خلطې کړي د څه شي سره خواږه ماږه پکې مو خلط کړي. دا چې څوک وخوري دا په سړي جولاب لګوي. د دې د جولاب په ذریعه باندې پرې ګېډه کې یو خلط دی، هغې ته صفرا وایي. هغه صفرا چې په چاغالي به شي د هغې نه مرض جوړېږي.
لکه په ګېډه کې 4 اخلاط په معده کې پراته دي، سودا او صفرا او بلغم او دم. طب مسله ده. په دې ګېډه کې په معده کې 4 ځینې دي او 4 خلطه پکې پراته دي، 4 موازي دي، 4 لوښي دي ونې. یو کې سودایي، بل کې صفرایي، بل کې دمي، بل کې بلغمي. سودا، صفرا، بلغم، دم، دا 4 اخلاط دي. دې ته اخلاط اربعه وایي. دا چې په مقدار مساویه سره لکه په هر یو کې چې ټاکۍ یا پو وي، یو د بل نه زیات نه، د دې سړي مزاج صحیح وي، سړی جوړي. که یو خلط په بل باندې زیات شي، د هغه جوشو کې بل ته واوړي. صفرا زیاته شي، دې نورو ته واوړي، یا سودا زیاته شي، دې نورو ته واوړي. دې ته تعافن د اخلاط وایي، د یو بل سره ګډ شي، د دې نه ګرمي جوړه شي، هغې ته حمې وایي. دا قسم مرضونه ته جوړي. نو کله چې دا صفرا زیاته شي، د دې علامه داره چې د سړي رنګ زیات شي. دغه ډاکټران د دې علم او حکیمان بیا دته د سقمونیا جاړ ورکوي. دغه ځای کې عقل حکم کوي چې شرب السقمونیا مسل للصفرا، کل سقمونیا مسل د صفرا ده. دا حکم دی، قضیه ده، په قضیه کې حکمي او په حکم جزم چې راځي هغې ته تصدیق وایي. دا حکم تصدیقي چې حاصلېږي، عقل محتاج دی په دې جزم بالحکم کې تکرار د مشاهدې. یو ځل لږ ونې 2 ګولۍ وخوري یا 1 ګولۍ وخوري، اسهال یې ونشي، چې دوباره زیاتې کړي، تکرار د مشاهدې وکړي، بس بیا جزم راشي چې سقمونیا مسله د صفرا ده. ومنها الحدسیات، دا ټول د یقینیاتو اقسام د تخی، او بعضې د یقینیاتو نه حدسیات دي. حدسیات څه ته وایي؟ وهي القضايا التي يحكم العقل فيها بمجرد الحدث. دا قضايا دي چې عقل حکم کوي په دې کې په مجرد حدث سره. المفيد للعلم چې هغه حدث مفید د علم دی. دا حدث چې دی دا قوت باطنی دی، یو پټ غونې صفت دی چې خدای پاک دوی وي په زړونو. اصحاب القدس کی پیدا کړي. اصحاب القدس خاوندان د قدس دا صوفیان دي، د الله تعالی اذکار وکړي، خدای سره رابطه جوړه کړي، یاداښت ډېر کړي، تعبد او عبادت زیات کړي، دا زړونه د دې پاک شي. د اخرې د جهل او د کفر نه په منزله د شیشې شي. دغه دی یو پټ صفت دی چې الله تعالی دې نفس انساني ته په دغه وخت کې ورکړي، هغې ته قوت قدسي وایي. او د دې قوت قدسي په واسطې سره دته جميع نظریات بدیهي وګرځي. کوم څیزونه چې په نظر موقوف وي او نظریات، نظري حصول علوم نظریه موقوف وي په انتقالینو تدریجینو، انتقال د مقاصدو نه مبادی ته او د مبادیو نه مقاصد. خو دته دا مجموعه انتقالین په یو آن کې حاصلي، چې کله مطلوب ته توجه کړي، په وخت د توجه الی المطلوب کې د مطلوب سره هغه مبادی د حصول د مطلوب په یو آن کې دي. دغه انتقالین تدریجین نظر دی، نظری شیشه، او دا په نظر سره چې شی حاصلې نو صاحب فاقد د قوت قدسي. او چې دواړه انتقالین ورته په یو آن کې حاصلېږي، انتقال د مقاصد نه مبادی او مبادی نه مقاصد ته، چې مقصود ته توجه کړي، مبادی سره په دغه ځای کې په یو ځای بیا
لکه د انسان د حصول لپاره حیوان ناطق مبادی دی او دې توجه انسان ته وکړي حیوان ناطق سره په جمع بیا د شی ته بدیهي شي انتقالي نو تدریجي نو ته محتاج نه شي دا ته قوت قدسي وي او حدث ورته وي نو بعضې د قضایاو نه هغه دي چې عقل حکم کوي په دې کې په مجرد حدث سره چا مفید د علم دی کله حکم مثال ښیي لکه حکم شو چې نور القمر مستفاد من نور الشمس دا نور القمر مستفاد من نور الشمس دا یو مدعا ده او دا په دلیل فلسفي باندې محتاجه ده چې د ریاضي مسله ده دا په څه طریقې سره نور د قمر د نور د شمس نه مستفاد دی شمس په لپاس اسمان کې دی او سپوږمۍ په لاندې اسمان کې دی او سپوږمۍ په خپله شفافه ده خپله رڼا پکې نشته خو هغه شمس چې لپاسه نه پلوشي او رڼا کوي دا سپوږمۍ ترېنه دا رڼا اخلي دا په دلیل د فلسفې باندې موقوفه ده د ریاضي مسله ده په فلسفه کې لیکن صاحب د قوت قدسي دا حاصلوي په حدث سره د ده پکې بیا دلیل ته حاجت نه مکمل نور القمر مستفاد من نور الشمس اوس د حدث تعریف درته کوي حدث څه شی دی وایي الحدث هو سرعة انتقال الذهن حدث وی سرعت انتقال ذهن دا پټ غونې صفت دی چې خدای په چا کې پیدا کړي ځکه بیا سرعت انتقال ذهن من المبادئ الى المطالب دا ذهن تیز شي بیا انتقال کوي دا ذهن د مبادئ نه مطالب ته بحيث يحصل المبادئ مع المطالب دفعة واحدة چې مبادئ او مقاصد مقصود او مبادئ د مقصود په یو آن کې حاصلوي منزل د دې مطالب تدریجا هغه کې انتقالین تدریجي بیا په نظر کې اول توجه مقصود ته وکړي د مقصود نه بیا مبادئ ته وکړي بیا مبادئ جمع کړي او مرأت کې مقصود ته دوه انتقاله پکې راشي دغه شی نظري دا کېږي صاحب فاقد د قوت قدسي څوک چې صاحب د قوت قدسي دی چې هغه مطلوب ته توجه کړي نه مطلوب سره مبادئ د مطلوب په یو آن کې جاو شي او ته بدیهي شي ومنها المتواترات او بعضی د یقینیاتونه متواترات دا متواترات هم په برهان یقیني کې راځي متواترات څه ته ویل وهي القضايا التي دعا قضايا دي يكون جزم الحكم بها چې کېږي جزم د حکم په دې کې بواسطه السماع واسطې د اورېدو سره من جمع كثير دغت جمعنا يستحيل تواترهم چې محال غني عقل توافق د دې علی الكذب په دروغ باندې دې ته متواترات وایي متواترات جمع د متواتر د متواتر چاته وایي متواتر هغه قضیه ته وایي چې په دې کې حکم او جزم په دې حکم باندې راغلی په واسطه د سما سره چې دا حکم تا اورېدلی دی یو جمع کثیر نه چې عقل توافق د دې په کذب محال ګڼي دا متواتر تعریف دی لکه محمد رسول الله یا الله واحد خدای یو دی او محمد رسول الله دی دا یو حکم دی کنه چې موږ فیصله کو پر رسالت د محمد صلی الله علیه وسلم او فیصله کو په وحدانیت د الله باندې عقل دې کې جزم بالحکم کوي دا څنګه کوي چې دا کجه موږ اورېدلې ده دا شی جماعت نه چې لوی جماعت ته چې عقل توافق کوي په کذب جایز نه کوي د جميع عظیمینه را رسېدلې ده او دا په خبره متواتر کې دا شرط دی چې په هر طبقه کې
تا ته د رارسېدو تر رارسېدو پورې په دې کې جماعت نه کټ شي لکه قرآن کریم نقل د قرآن یا د صلوات خمسو یا عدد د رکعاتو دا حکمونه چې موږ ته رسېدلي دا په جمع عظیمي سره رسېدلي د نبي علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو لوی جمع اغوستي دي او د صحابه کرامو نه بیا تابعین اغوستي تابعین نه بیا تبع تابعین اغوستي د هغې نه بیا من بعدهم موږ ته په جماعت عظیمه سره رارسېدلي دې ته متواتر وایي دا له متواتر مثال دی چې عقل جزم بالحکم کوي په واسطې د سما سره عن جمع کثیر یستحیل تواتر مع الکذب لکه په حدیث کې درې قسمه حدیث دی یو خبر واحد دی دویم خبر مشهور دی دریم خبر متواتر دی خبر واحد دی ته وایي چې د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې دې ته زمانه د صحابه و یو صحابي اغوستی دې ته قرن اول وایي بیا د یو صحابي نه په قرن ثاني کې یو تابعي اغوستی مثلا جماعت ته نه رسېدلي یا یو یا دوه او بیا په قرن ثاني کې په زمانه د تابعینو کې تبع تابعینو ته چې ورسېږي په جماعت عظیمه سره ورسېږي نو دې ته بیا مشهور وایي په قرن ثاني کې په زمانه د تابعینو کې مشهور شي تبع تابعینو ته چې رسېږي لوی جماعت ته تابعین یې ورسېږي خو د نبي علیه السلام نه یو صحابي اغوستی د یو صحابي نه یو تابعي اغوستی خو د تابعینو چې تبع تابعي ته ځي نو لوی جماعت دې جوړ شي بیا تر داسې حده پورې چې تا ته هم په لوی جماعت سره راورسي دې ته په اصول والا حدیث مشهوره وایي ته په قرن ثاني یا په ثالث کې شهرت حاصل شي او بل خبرې وسو چې په خبرې واحد چې د دویم قرن کې په قرن د صحابو کې یو صحابي وغس یو صحابي نه یو تابعي وغس دغه د تابعي په زمانه کې تبع تابعي ته چې رسېده مشهور نشو زیات نشو کسان دغه ته خبره واحد وي کروسته بیا لوی جماعت نه کړ کی اته ته په لوی جماعت سره ورسېږي خو خبره واحد او چې په کلیسانی کې شهرت ته ورسي د نبی علیه السلام نه یو صحابي اغوستی دی یو صحابي نه یو تابعي اغوستی دی وروسته که بیا لوی دغه شو جماعت ته ورسېد په قرن ثاني کې مشهور شو په قرن ثاني کې جماعت ته ونه رسېد واحد پاتې شو که وروسته لوی جماعت ته راورسېد خو خبرې واحد او چې د نبی علیه السلام نه لوی جماعت راوالي په قرن اول کې هم لوی جماعت په قرن د تابعیانو کې هم لوی جماعت په قرن تبع تابعي کې هم لوی جماعت په من بعدهم کې هم لوی جماعت دا جماعت نه کټ شي نه د دې پورې چې تا ته رسېدلي نو دې ته بیا خبرې متواتر وي دې تعریف تا چوک خو دا خبرې متواتر یو په احادیثو کې دی یو په غیر احادیثو کې دی دا مطلق تعریف یې کړل چې عقل جزم کوي په دې کې په واسطې د سما سره عن جمع کثیر یستحیل تواترهم علی الکذب كقولنا محمد صلی الله علیه وسلم دا اوس دا حکم خبرې متواتر سره ثابت چې محمد صلی الله علیه وسلم ادعا النبوة دعوه د نبوت کړې وه واظهر المعجزه او معجزه ښکاره کړې وه دا خبره موږ ته په جماعت سره رسېدلې ده او د قرن اول نه ثاني او ثالث او من بعدهم په ټولو قرونو کې دا حکم په جماعت عظیم سره رسېدل عقل جایز نه ګڼي توافق د دې په کذب نه دا خبرې متواتر دي دا مفید دی یقین دی خو د په دې کې مثال خو نور مثالونه هم شته لکه نقل قرآن شو د صلوات خمسو شو د عدد د رکعاتو شو د مقادیر د زکات شو یا مقدار د ایامو
د صوم شو یو میاشت دي دا ټول په تواتر سره رسېدلي او تواتر داسې علم دی چې بالکل شک او ظن وکوي ومنها قضایا قیاساتها معها او بیا د اقسامو د یقین د برهان یقیني نه دا ټول یقینیات ته تخی قضایا دي قیاساتها معها چې قیاس د دې قضایاو د دې سره داسې قضایا دي قیاساتها معها سمان یعنی داسې احکام دي چې د دې حکم سره دلیل په خپله جمع قضایا دي چې قیاس په دې کې خپله پروت دی دلیل په کې خپله پروت دی دلیل جوړولو ته حاجت نشته وهي التي او دا هغه قضایا دي يحكم العقل بها چې عقل حکم کوي په دې باندې دې کې چې کوم حکم وي هغه حکم باندې عقل جزم کوي بواسطتين په داسې واسطې سره لا تغیب عن الذهن چې دغه واسطه نه غایب کېږي له ذهن دا قضایا دي چې عقل جزم بالحکم کوي په واسطې سره چې دا واسطه له ذهن نه لرې کېږي هر وخت په ذهن کې پرته لکه حکم شو بأن الأربعة زوجنا چې اربعه زوج دی د اربعه خو عدد دی او په دا حکم د زوجون کوي الزوج ستوي منقسم الى المتساويين چې اربعه منقسم دي متساويين د اربعه زوج دي اربعه باندې حکم د زوج کوي ولی کوي دا په واسطه سره کوي دي کې واسطه پرته د ذهن نه غایب کیږي او ولن انقسام متساويين د دې قضیه سره خپل قیاس په ذهن کې په خپل دلیل پروت دی اربعه ولی زوج دی لکه دې کې انقسام للمتساویین معنا پرته هغه حد اوسط دی په قیاس هغه په دې الاربعه زوجون کې خپل پروت اربعه زوج دی دې کې عقل جزم بالحکم کوي فیصله کوي په حکم باندې چې اربعه خامخا زوج دی په دې حکم باندې عقل جزم کوي دا په واسطې سره کوي چې واسطات دې ذهن نه غایبېږي نه لرکېږي نه دا قضایا له چې قیاس د دې په ضمن کې پروت دی دلیل اشاره پکې دلیل تشته اربعه زوج دی ولې دا دلیل پکې پروت دی لأنه منقسم من متساويين ذکر اربعه منقسم دي متساويين دا صغرا شو وكل منقسم من المتساويين زوج ما الاربعه زوج دا دلیل حد اوسط په دې کې خپل پروت دی دا ذهن نه غایب دي نو بعد لدينا دي اولیاتنا او د یقینیاتو قضایا دي چې قیاس د دې قضایا او دلیل د دې قضایا او د دې سره خپل په ذهن کې پروت وهي التي يحكم العقل بها عقل حکم جزم بالحکم کوي په دې کې په واسطه سره چې لا تغیب عن الذهن کل حکم بیان الاربعه زوج په دې قضیه کې خپل حکم د پر دلیل پروت دی چې اربعه زوج دی ولې لأنه منقسم من متساويين زوج ويديتا منقسم متساويين لأنه منقسم متساويين وكل منقسم من المتساويين زوج فذا نتيجة مضاعفة كبرترة على أربعة زوج ولهذا الذي وجنا لو قيل كيوسلوي إذا ما قلت تاولي لأن الأربعة زوج كيوسلي على أربعة زوج يبل سليت تبوز كتاولي أربعة زوج تقول على الفور تبوت على الفور دا دلیل پیش کئی چانه منقسم متساویین وكل منقسم متساویین زوج فالاربعة زوج خبر اخلاصک قال تنوی والجدل یو قسم دا اقسام دا قیاس نا قیاس جدلی دی اگه تا قیاس جدلی ہوئی جدل په لغت کې جګړې ته وي جدل ماخوذ له جدال نه جدال جګړې ته وي
چې دا داسې قیاس چې محل د جدال د خصم کې خصم پکې خپله جګړه کولی شي منشأ د جګړې پکې موجود دی ځکه مقدمات کمزوري وي هره مقدمه کې محل د نقض او د منع وي نو جدل یو قیاس دی مؤلف کته مته شرع ته ګورئ اقول من الاصطلاحات المنطقية المذكورة الجدل بعض الاصطلاحات منطقية ومذكورة جدل له او جدل ستوي وهو القياس المركب لا قياس چې مرکبي من المشهورات لمقدمات مشهورون دا قياس چې مرکبي د مقدمات مشهورون مقدمي د دې مشهوري د الزام الخصم د پاره د الزام د خصم نه دا قياس د مقدمات مشهورون جوړ کې مقصود دی په دې کې الزام د خصم چې په خصم الزام و اقناع هي اقناع د خصم چې د خصم قناعت فائدہ کی دې خبره باندې قناعت وکي وای مې او مطابق بیا د نفس الامر سره نه ومنها الخطابه و بعض الاقسام د قياس جلینا نو قياس مرکب جلی کوم یو قياس ته چې مرکبی د مشهوراتونه د فرض الزام د خصم یا خصم من الزامو کې او اقناع هغه ومن د دې خارج کې د څه مثال خولې لکه یو سړی وي په دیوال باندې یو نقشي او هغه د اس نقشي او ته دې نقش د فرض ته وایي چې هذا فرض دا فرض دی وكل فرض يحمل عليه هر فرض باندې خلق سوري دیش نو هذا فرض دا صغرا شو د قياس وكل فرض يحمل عليه هر فرض سړی سوري دیش د کبرا شو نتیجه ورکړه چې هذا يحمل عليه بدم سړی سوري دیش ولی استه کا نو پات چې سړی سوريږي نو یو خو هغه اصلي استه چې په خارج کې هغه محل د سورېدو دی سړی په سوريږي په نقش د فرض خدا هغه کې مثال دی او رنګ دی په خو سورېدنې کې خو سره بعضې هغه مخاطب کانې کوي چې دا ومني چې د اس د سورېدو قابل دی خو لیکن دا شی خو د سورېدو قابل نه دی ومنها الخطابة او بعضې د اقسامو د قیاس نه خطابت دی د اقسامو د براهینو نه په دې براهینو کې یو برهان او په دلایلو کې یو دلیل خطابت دی او خطابت ته وی وهي القياس قياس مركب دا قياس ته چې مرکب من مقدمات کلیه مقبوله دا مقدمات کلیهونه چې مقبول من شخص دی او شخص نه معتقدون فی چې خلق پکې عقیده لري کل قضایا الماخوذه لکه قضایا چې ماخوذی وي د انبیاء علیهم السلام والاولیاء الاولیاء علیه السلام والعلماء رحمه الله او د علماؤنا خدای دې رحم یعنی یو مدعا کړي او مدعا لپاره دلیل سوای دلیل وته پیش کې قول د نبی علیه السلام ځکه د نبی علیه السلام په قول خلق عقیده د حقیقت لري یا د یو ولی عقیده خلق لري وي دا پلانی ولی ویلی یا عالم ته نسبت کې دا عالم ویلی که ظاهر مثال به ته پلند اوخه لکه دا البینة للمدعی والیمین علی من انکر یو سړی دعوه وکړي په بل باندې په دې سړي زما 1000 روپۍ دي ما په وا خرڅه کړې او روپۍ مې ورته پاتې هغه سړی منکر شي چې ما خو له تا نه ورته اخیستې نه دي ستا په ما څه نشته دې ځای کې مسله دا ده چې دې مدعي سبق قاضي وایي چې ته ورشه 2 شهیدان پیدا کړه
نو که هغه دوه شهیدان پیدا کړو او شهیدي وکړه عادلان شهیدان مقبول بس دعوه یې وګټله که شهیدان یې نو بیا به دا منکر قسم خوري د خدای په نوم چې نشته راباندې نو دا فیصله چې سړی کوي چې البینة علی المدعي والیمین علی من انکر دا خو یو حکم دی که په دې باندې چې چا جزم راځي دلیل به پې څه وایي دلیل په قول د نبي علیه السلام نبي علیه السلام ته یې منسوب کوي ځکه چې دا پیغمبر علیه السلام ویلي یا به ولی ته منسوب کوي وایي د اولیاو قولم د خلکو معتمدي لکه پلاني ولي داسې فیصله کړې وه مدعي دی کس شهیدان ورکړي وو منکر دی قسم ورکړه یا به عالم ته نسبت وکړي چې عالم دا فیصله کړې وه د عالم په قول باندې خلک اعتماد کوي دې ته خطابت وایي خطابت هغه قیاس دی چې مرکب د مقدماتو کلیونه مقدمه کلی ګوره قانون کلی دی چې بینه علی المدعي والیمین علی من انکر دا کلی قانون دی خو چې مقبول د شخص نه چې په هغه شخص باندې خلک عقیده لري لکه قضایه ماخوذه ده قضایه ماخوذه مې راته وښوله چې بینه په مدعي دی یمین په منکر دا یو قضیه ده ماخوذه ده د انبیاو علیهم السلام نه کو نبي ته نسبت کې د انبیاو نه ماخوذه ده که یو ولی دا فیصله کړي د اولیاو نه ماخوذه ده که عالم دا فیصله کړي د علماو نه ماخوذه ده خو خلک د نبي په قولونو اعتماد کوي د ولی په قولونو اعتماد کوي چې مسلمان د عالم په قولونو اعتماد کوي نو کوم قضایات چې احکام چې ماخوذ دي د هغه قضایاو نه چې قضایا منقول من الانبیاء یا من الاولیاء یا من العلماء بس دغه تکیا چې خطابت وي خطابت ورته ځکه وایي چې محل شک پکې شته که چې بعضې خلک اولیاء نه مني بعضې علما نه مني خو نه عام خلک اکثر خلک یې مني ومنها المظنونات او بعضې د اقسامو د دلیل نه دلیل ظني دي دا د قیاس اقسام دي ظني وي یعنې ظن بالمدعا فایده کوي او ظن بالحکم فایده کوي خو یقین نه فایده کوي هغه کوم یو دی چې د مقدمات ظنیو نه مرکب كقولنا كل من يطوف بالليل فهو سارق یو سړی وایي چې هذا سارق دا سړی غل هلکه ولې غل دی لأنه يطوف بالليل لکه دی د شپې ګرځي دا یې سودا شو وكل من يطوف بالليل فهو سارق کوم سړی چې د شپې ګرځي هغه غلي نو دا غل هلکه تبلیغیان خو هم د شپې ګرځي که او که نه ماښام ماسخوتن روان چې ویدي چې خلک مانځله راوړي نو ته به ورته تبلیغي ته وایي چې دا غل دی ولې ځکه دی د شپې ګرځي هر هغه څوک چې د شپې ګرځي هغه غلي نو دا غل دی مقدمات ظنیه دي او د دې مې ته د دې مضمون یو بل مثال هم دی لکه نقش په دیوال لګېدلی د اس ته وایي چې هذا فرس هذا يحمل علیه په ده سورېده کېږي دا د حکم شو لأنه فرس لکه دا فرس دی وکل فرس يحمل علیه فهذا يحمل علیه په ده به هم سړی سورېږي لکه دا هم اس نو خو هغه اسې مثالي نه یا خو اسې اصلي که نه مقدمات ظنیه دي دا قیاس د مقدمات ظنیو نه جوړ دی د ظن بالمدعا فایده کوي خو یقین نه فایده کوي ځکه قاعده کلیه نه ده په قواعدو کلیو نه دی بنا ومنها الشعر او بعض د اقسامو د قیاس نه قیاس شعري دا خلاص وهو قیاس مرکب من مقدمات
دا قیاس شعري ها قیاس دی چې مرکب د مقدماتونه يحصل للنفس منها القبض والبسط چې حاصلېږي د دې مقدماتونه نفس ته قبض یا بسط. قبض دې ته وایي چې طبیعت خراب شي او بسط دې ته وایي چې طبیعت کولاو شي. کما اذا قیل لك چې یو سړی وایي چې الخمر یاقوتیة سیال، خمر یاقوتی دی، یاقوت دا رنگ سروالی تمایلی، سر رنگ دی شراب، او سیال لی بیگی تنبسط منه النفس دین خوشحالی نفس. و شراب زمرا خشیره سر رنگ لري او سیال لی نفس خوشحالی. تو تر شراب صفتو کنو خوشحال شراب او دغه نه خپکای د غبین نه. و اذا قيل یو سره وی چې الاصل مره معهوه، د غبین چې کله زوب شي کنه د کی بیا ترخواله پیدا شي او دې بیا سره یخرین سره ګنګل کوي لکتنګي طبیعت خراب وي تازه خي. یو سړی ته وای چې اصل مره تریخ دی معهوه او بدبویه دی تنقبض النفس بندی نفس وتنفر عن اکلها. د غبین کومه او ته بیان لکه دا غبین مخره دا زور شیر تریخوالي تمایل طبیعت بدل خراب مسره خپکی هغه بیان خوري. دام یو قیاس دی خو دې ته قیاس شعري وي. دا شاعرانو کیسي دي. شعر څه ته وایي؟ قیاس دی چې مرکبي د مقدماتو نه د خپل قانون دی چې نفس ته حاصلېږي قبض په یو صورت کې او بسط خوشحالي په بل صورت کې. لکه یو سړي ته د خمرو صفتو کې هغه باندې شراب وڅښي او د غبین غیبت ورته وکړي چې دا زوړ شعر هغه خفه کړي بس هغه ته منع کړي. ومنها المغالطه، و بعض د اقسام القیاس نه مغالطه ده یو سړی په غلطیا کې اوستاو کی. وهي قیاس مرکب، دا قیاس چې مرکب د مقدمات او کاذبونه شبیهه بالصادقه چې دا قضایا کاذبه مشابه وي د صادق او سره او بالمشهورات یا مشابه د قضایا او مشهور. مشهورت خبره بنا کړي دې ته قیاس مغالطه وي، سره په غلطیا کې ارتاو کی. او قیاس مغالطه کوم ته یا قیاس چې مرکب د مقدمات او کاذبونه واقعا کې د مقدمي کاذبي وي خو مشابه وي د صادق سره، یا په واقعا کې مقدمات کاذبه دي خو مشابه دي مشابه دي د مشهورات سره. خبره په شهرت بنا ده. او مرکب یا مرکبي من مقدمات وهمية كاذبة، مقدمات وهمية وكاذبون. ودا غلط چره اما من جهة صورت یا بل جهة صورت نہیں. پر یہ قیاس کے چه غلطیاں راضی یا بل جهة صورت نہیں. لئلا يكون على هيئة منتجة، چې دا قیاس منی په هيئت منتجه سره لاختلال شرط، لکه چې کم شی به په دې کې او شرط به حسب الکمیت او الکیفیت، په حسب د کمیت سره یا د کیفیت سره، بأن يكون كبرى الشكل الأول چې هو کبرى د شکل اول جزئیه والصغرى سالبه. په شکل اول کې دا شرط ته شکل اول دی ته وایي چې حد اوسط محمول په صغرا کې موضوع په کبرى کې. دا غلطیا چې په قیاس کې راځي او مقدمات غلطي ولی به غلطي یا بل جهت تر صورت نه غلطي ہے چې دی په هيئت منتجه نه یو شرط په کې پاتې شي یا شرط د کمیت یا د کیفیت. لکه په شکل اول کې به حسب الکمیت شرط سره وجدت کبرى او به حسب الکیفیت ایجاب د صغرا. نو شکل اول به آئی کی وہ ایجاب د صغرا نہیں، دا کیفیت پکې کم شو. صغرا به سالبه یا به موجبه سالبه کلیه یا به
صالب جزئی ایجاب د صغرا و پکې نه یا پکې په حسب د کمیت سره نقصان کبرا کې کلیت شرط دی کبرا به کلیه نه جزئیه وي یا به موجبه جزئیه یا به سالبه جزئیه دا قیاس په ظاهر کې صحیح ته منتج ښکاري خو په اعتبار د شرط سره به په دې کې نقصان دغه ته غلط من جهت صورت وي لأن يكون كبرى الشكل الأول جزئية شو كبرى هذا الشكل الأول جزئي ذلك كمية نقصان شو أول صغرى سالبة ذلك كيفية نقصان شو وإما من جهة المادة يوفق نقصان ده جهة المادين مادة ده قياس فخرابي بأن يكون بعض المقدمات كاذبة بعض مقدمات به کاذبی شبیهة بالصادقه مشابه بوی د صادق سره او واقعیا کې صادق نه اما من جهت صورت بعض مقدمات په کاذبی شبیه بالصادق وی یا بل جهت د صورت نه په صورت کې به نقصان نو قیاس مغالطه او تویات مخاطب بغلطه لکه یو سره چې وای د صورت الفرض اگر صورت ته فرض ده المنقوش على الجدار چې لیکل شي په دیوال باندې د فرض یو صورت ته په دیوال لپاسه لیکل شي راته وایي چې هاذا فرض دا فرض دی نورم خو د فرض دی خو سره د خطا کاغ اصليت خو نه دی وكل فرض حیوان نتیجه څور کړه هذا حیوان دغه نقش منقوشه على الجدار چې د فرض نقش په جدار لیکل شي اتفاقه حکم کوي چې دا فرض دی دا صغرا شو فرض خو دی خو اصلي خو نه دی کنه مخاطب دی خطا وكل فرض حیوان هر فرض حیوان دی دا د کبرا شو د دې نتیجه سره هذا حیوان اگر نقش ته حیوان دا نقصان د جهت د ماده نه دی ښا چې بعض مقدمات کاذب دي او شبیه بالصادق دي د صادق سره مشابهت لري خو په واقعیا کې صادق نه دي لکه دا فرق تا نه دی کړی نقش د جداري خو چې نقش اصلي فرسي اصلي فرسي او ته چې هذا فرس وكل فرس حیوان ده هذا حیوان دي ټیک دي او تا خو اشاره غ نقش ته کړل نقش د فرض ته د فرض ویل دا خو اصلي نه دی ماده دی غلطه کړه او بیا حکم کوي چې هر فرض حیوان هر فرض چې حیوان هغه فرض اصلي حیوان فرض نقشي حیوان نه دی وهذا ان اريد بالفرض الاول کله اراده کې په فرض اول سره الفرض الحقيقي رد کوي چې دی وایي هغه لیکل شي شته چې په جدار باندې د فرض نقش لیکل شي دې وایي چې هاذا فرض بیا په دې فرض حکم کوي وکل فرض حیوان نو کله اراده کوي په فرض اول سره فرض حقيقي لکه فرض حقيقي اراده کوي نو په ماده کې لګا شو نقصان په ماده کې راغی لکه دا لته چې د فرض وای نقش د فرض وای نو په دې کې غلط دی دا فرض نه دی فرض خو هغه چې خارج کی دا خو هغه مثال دی وای نريد بالفرض صورته فرض سره صورت داخلي فالفساد من جهت صورته یا فساد د جهت صورت نه دی لعدم تکرار الاوسط ذکا اوسط پکې مقرر نشو دا هاذا فرض چې دا مخکې اشاره فرض تکړه ما کوي فرض مثالی تکړه اخو اصلي فرض نه دی ورسته چې یو کل فرض حیوان نه دی فرض مراد هغه فرض خارجي دی چې خارج کې فرض هغه حیوان د تکرار د حد اوسط رانه بیا نقصان د جهت صورت نشي او من جهت المعنى یا بلا نقصان د جهت د معنا نه کوز القضيه التبعيه لکه چې تکید قضيه تبعيه په مقام د کلیه باندې یو قضيه تبعيه او سره کلیه په مقام کې کېخاله دا نقصان د جهت د معنا نه راغی دا قیاس ځکه خراب شو کما اذا قلت لك چې تو قیاس جوړای
چې الانسان حیوان وکل حیوان جنس. ګوره الانسان حیوان، انسان حیوان دی، دا صغرا شو. او بیا وایي چې ول حیوان جنس دا د کبرا شو. نو دا به څه نتیجه ورکوي؟ ینتج چې ان الانسان جنس، انسان خو جنس نه دی، انسان خو نه وایي. فإن الكبرى ليس كلية، كبرى كلية لدى قياس كذا شرط الإنسان حيوان والحيوان جنس، دا شكل أول لي. وفي شكل أول كي شرط إيجاب دا صغرى كلية كبرى لي. تو كبرى بكلية دا قياس ذكا غلط نتيجة وركي چې دا كبرى كلية لدى كان كلية كبرى خو طبيعية دا والحيوان جنس دا قضية طبيعية دا. کله دې معنا دا نه ده چې هر حیوان جنس دی. حیوان هر فرد د افراد د حیوان خو جنس نه دی، هر فرد د افراد د حیوان خو نه وایي. نو دا دې ته قیاس مغالطه وایي، سړی دې غلط کو، خو دا غلطیا چې دا د جهت د معنا نه راغله، او د جهت د معنا نه غلطیا پکې دا ده چې تا وزر طبیعي خیره په مقام د کلیې دلته کې په کار قضیه طبیعي کلیه وه، او تا په کبرا کې قضیه طبیعیه راوړله. الانسان حیوان دا حکم د حیوان چې په انسان کېږي دا کلیه ده. الانسان حیوان کل انسان حیوان. صغرا دي کلیه ده او کبرا دي طبیعیه ده. اول حیوان جنس دلته کې په کار دا چې کبرا کلیه وي که لکه شکل اول دی. په شکل اول کې ایجاب د صغرا کلیه ته کبرا شرط دی، دلته کې کبرا کلیه نه ده، دا خو موجبه کلیه نه ده، دا خو طبیعیه ده. ځکه دې قیاس کې نقص راغی، نتیجه کاذبه ورکړه. فإن الكبرى ليست كلية. واعترض اعتراض کړی شعر په دې باندې چې بأن وضع الطبيعية مکان الكلية، وضع طبیعي په مکان د کلیې کې لیس من فساد الماده، دا خو ته مثال د فساد د مادې ښایي. او وضع طبیعي په مکان د کلیې کې خو د فساد د مادې نه دی، بل من فساد صورت. لفوات کلیة الکبرى، ځکه کلیة کبرى پکې فوت شي. نو اجیب جواب کړی شعر چې بأن اصل الکبرى ها هنا تصدق. اصل کبرا په دې کې صادقېږي طبيعیه طبيعیه، فلا يفسد صورت نه دی فاسد. وتكذب کلیه او کاذبیږي کلیه، فيفسد المال معال مادې ته راغی. وظني او غیر صحیح سند وایي چې زما ګمان دار چې ان السؤال وارد، سؤال وارد دی، لأنه لما اعتبر كونها طبيعيه، لکه هر کله چې د معتبر کېدل د دې طبیعیه موضوع مکان الکلیه، فلا معنی لاعتبار الکذب. لو اعتبر کلیه کاذبه، کچې دا معتبر کو کلیه کاذبه، نو لا يكون وضعا للطبیعه مقام الکلیه، یعنی کېږي وضع الطبیعي په مکان د کلیه کې، بل وضع للکلیه الکاذبه، بلکې د وضع د کلیه کاذبه کړه په کبرى شکل الاول. فاصل خبر دار چې دا د هغه مثالي خلاصي، دا فساد هم د مادې نه دی، هم د هيئت نه دی. دا د مثال د دواوي دي کې فساد د مادې هم شته، د هيئت هم شته. څوک چې دا د فساد د مادې نه دی، څوک چې د فساد د هيئت نه دی. خو مثال دی دغه چې دواړه دي پکې موجود دي. دا غلطیا دي هم د فساد د مادې نه، هم د فساد د هيئت نه، دواړه پکې فاسد. وعلم پوښه چې ان العمده وما عليه التعويل، عمده په براهینو کې او په صناعات خمسو کې، عمده وما عليه التعويل او هغه چې په هغه اعتماد کېږي، هو البرهان. په ټولو دلایلو کې اعتماد چې خلک کوي دا په برهان کوي، برهان قوي دی لکونه مرکب من اليقينات المنتجه، ځکه دا مرکب دی د یقینیاتو نه، نتیجه هم یقیني ورکوي. وما اداه توابع، دا نور دلایل چې دي دا د یقین د برهان یقیني توابع دي. ولو شکله که دې ته نږدې وو نو خلک یې قبلوي، که یقین ته نه و نږدې شک بالمدعی فایده کو یا ظن بالمدعی فایده کو،
یا تقلید او جهل مرکب بالمدعی فیده کو دغه دلایل بیا څوک نه مانی اول یکن هذا آخر ما اوردناه دا اخر هغه چې موږ راوړل شي شرح هذا الكتاب په شرح د دې میر کې بعون الملك الوهاب په دې کتاب خلاص ته پوه شوې ته لګي دا مخو یو نشنا قواعد ته وکړو دا بل استوي لا د سماتو من مشهور کوي دا هډیر د اخلاص باندې شي زوال لګون دی په وایي دې صفه به وایي اخیری تلو دا اول نه وایي چې کوم نه شروع دي اصل حاجی ولم بکیو تاسو ها تاسو په سمیته لا سو پانی باندې درې پانی څلور کله دی وای وو ویل شي دا بابا وایي